او مخکې خو داسې او مخکې خو تعین سختو چې دا به کلی. اوس خو په احادیثو کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک تر دې پورې ښودلې ده. یو د ابو داود حدیث دی، نوی یو حدیث ورته وایم. معاویه رضی الله عنه بالکل هغه شپه هم ښودلې ده. سنن ابو داود دا حدیث ذکر کړی دی. اوس خو دا خبره دومره مونږ ته اسانه کړې ده که نور هیڅ څنګه هم نه، کم از کم دومره خو کلیر ده چې رمضان کریم اخیرنۍ عشره ده او طاق شپې دي. نو طاق څو شپې دي؟ 15 شپې راځي. 21 دی، 23 دی، 25 دی، 29 دی او 29. او سکل خو الحمدلله زمونږ او ستاسو ټول امت مسلمه یو شپه ده، یو تعداد دی. څه داسې خبره هم پکې نشته. دا 15 شپې ما او تا 3 کاله 4 میاشتې عبادت نه بازار په وجه باندې خپل ځان ثواب محروم کړو، صرف د بازار په وجه باندې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي لیلۃ القدر متعلق؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، امام بخاری حدیث دی، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمائل تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاخیر من رمضان. نبی علیہ السلام تاسو الټوي لیلۃ القدر شپه د رمضان په اخرنۍ عشره کې. دام نبی علیہ السلام بیا څه فرمایلی بل حدیث کې امام بخاری تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاخیر من رمضان. دام نبی علیہ السلام خودلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی تاسو لیلۃ القدر شپه د رمضان کریم په اخرنۍ عشره طاق شپو کې فی الوتر حدیث کې راغلی په طاق شپو کې وګورئ، په هغې کې الټوئ. نو 15 شپې کړې. او سنن ابی داود حدیث دی په صحیح ستو کې حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما هغې نه حدیث روایت دی. هغه فرمایي ویش نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې بس لیلۃ القدر شپه دا د 29 ده. خو علماء کرامو چې کوم جمهور علماء کرامو کومه هغه یو فتوا ورته ویه ورکړې، هغه دا ده چې هر کال رب لا یزال په طاق شپو کې دا شپه بدلی را بدلی، کله 21 کله 23 کله 25 کله 27 کله 29. خو اکثر و بیش دلائل داسی چې دا 29 شپه ده. نو زمونږ تاسو ته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تقریبا ډیره خبره اسانه کړې ده.